علیه وسلم فرمایي ویزه چې دی انی لا اصافح النساء زه د زانو سره لاس نه میلاوم خو کومې زانا چې هغه زانا چې هغه پردې زانا وي نو هغو سره زه لاس نه میلاوم. دې حدیث کې مو تاسو دې خبرې ترغیب میلاویږي که څه کوم نارینهو هم د کومې زنانو سره نکاح کوي هغو سره لاس میلاول څه دي دا بالکل ناجایز او حرام دي. او بیا عام طور باندې مو تاسو کوم علاقې دي په دې کې بیا داسې وشي چې بیا خپل او خپلوان وي نو بیا هغو سره لاس ضرور میلاوي نه بلکې او بعضې خلک داسې هم کوي چې یاره د کوم خاوند خور وي که نه د خور خوندې وي نو بیا هغې نه پرده نه کوي بیا دا ورته ورور دی یا وغیره بل څه خبرې کوي دا ټول ناجایز او حرام طریقې دا بالکل صحیح نه دي. بیا که چېرې سړی خپل ځای کې رشته دارو سره داسې ځای کې ګیر شو چې هغه ځای کې بیا بغیر د لاسو میلاوېدل نه خلاصې نه کېږي نو بیا داسې کار طریقه پکار وي چې سړی لاس باندې رومال صدر وغیره څه واچوي نو بیا هغه سره لاس میلاو کړي د دې دپاره چې حتی امکان دا کوشش وشي چې کوم د حرام او ناجایز کار دی سړی دې نه ځان وساتي او بچ شي ترې نه. په بهر حال دې حدیث کې همدارې قرآن کریم آیتونو کې خصوصا زانو دپاره سورې نور چې عمر فاروق رضی الله عنه فرمیل وي تاسو سورې نور چې دی دغه ښځو ته بیان کړي زیاتره احکامات د سورې نور کې د زانو بارې کې دي نو هغه ځای کې هم فرمایي او نور ځای قرآن کریم کې شته دي چې تاسو په کوم د غیر محرم هغه دي افراد یې تاسو سره نکاح کېږي نو هغو سړو سره تاسو بالکل مه میلاوئ په لاس مه میلاوئ همدارنګې هغو نه پرده چې د ضروري او لازمي کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ابن عمر رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث نقل کوي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله چې باران غوښتلی نو بارانو دپاره یو بیا دا دعا ویله اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت او دا دعا ویل پکار دي. بیا حدیث تشریح کې محدثین فرمایي وی دا کوم کلمات د کومه دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی که سړی یو علاقې کې خشکي راشي یا که حادثه راشي یا د بارانه زیات ضرورت وي نو بیا هغه ټایم کې دغه دعا چې دی دا دعا کوي او توجه سره د دعا وایي او ډېر ډېر وایي نو الله رب العزت په بیا باندې دې دعا په برکت سره بارانونه نازلوي او د رحمت بارانونه وي او دعا داسې یو ځل بیا وایم اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. صحیح الجامع جلد نمبر 2 صفحه نمبر 853 میں دا دعا چې نقل دا حدیث نقل دی. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث او دا مسله اهمه مسله دی عام طور باندې خلک چې دینه ځان نه ساتي نو حدیث معاویه رضی الله عنه نقل دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انهاکم عن الزور. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې منع کوم زه د تاسو د دروغ نه او عام طور باندې خلک د دې نه دي خبر چې آیا د دروغ او رښتیا د کوم درجه کې بشریت کومې درجې کې دي نو رښتیا یل چې دي دا سنت دي او دروغ یل دا د سنتو نه خلاف دي ځکه بل حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی د دروغ چې دي دغه انسان حرکت ته اچوي او رښتیا چې دغه انسان نجات دې ته ورکوي حالانکې نسبه معامله چې دا الټا دي ځکه خلک چې دروغي او دروغو په ذریعې سره خپل ځانونه خلاصوي او رښتیا نه یي نو دا حدیث ته مو تاسو فکر وکړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دروغ یل دا صحیح نه دي سنتو نه خلاف دي او رښتیا چې دا سنت موافق دي او ډېرو خلکو د دې پته نشته چې یاره سنت د شریعت په رښتیا یل د شریعت په کومې درجې کې دي او دروغ یل دا د شریعت په کومې درجې کې دي نو دروغ یل سنتو نه خلاف او رښتیا یل دا سنت دي مو تاسو ته په کوم ځای په دې باندې عمل وکړئ.